پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي تاسو چې کله ماخستن پرېوځئ، د ابو داود حدیث دی، تاسو چې کله ماخستن پرېوځئ تاسو لازمي قل یا ایها الکافرون تر آخره پورې وایاست. نو ولې ووایو؟ ګټه یې څه ده؟ فایده یې څه ده؟ د الله رسول فرمایي وایي ته چې کله دغه سوره قل یا ایها الکافرون تر آخره ووایې فانها براءة من الشرک، دا ته چې بیا بدیدې دا صورت ووایي د دې معنا دا سوه چې تا د شرک څخه د براءت اعلان وکړي، اظهار وکړي، ته بری سوې له شرکه څخه. په دغه صورت کې خو نو ټولې خبرې د الله د وحدانیت دي چې زموږ رب الله دی، موږ به الله ته سجده لګوو، موږ به د الله څخه عزت و ذلت غواړو. دلته ټوله خبره د هغه باطل چې کم دی او دلته حق چې الله دی، دغه دوی خبرې روانې دي. د هغه باطل سبب موږ د براءت اعلان کوو او دا به وایي چې زموږ ایمان د الله پر وحدانیت و احدیت و صمدیت دی. پر دا چې ما او تا بیده سو، د الله رسول فرمایي پر داسې حال بیده سوې چې ته مسلمان مؤمن یې، او پر داسې حال بیده سوې چې تا له شرکه د براءت اعلان وکړي، پر داسې حال بیده سوې چې ته له شرکه بیزاره سوې، پر داسې حال بیده سوې چې هغه شرک تا وغورځوئ، شرک دې د پښو لاندې کوي، د یوه الله لوی دی ومنله، د یوه الله وحدانیت و احدیت چې دی هغه تا ومني او څونه ښه خوند کوي. دا د الله رسول فرمایي د هرې ګناه، ما تېره جمعه درته ویلي وو، د هرې ګناه په باره کې امید دی چې الله به عفو ورته وکړي. یو هغه سړی چې پر شرک پر کفر بغیر د اسلامه مړ سي، هغه ته الله قطعا چش نه کوي، معافي نه کوي. د دې مشرک جنت ته راتلل داسې محاله ده عزیزانو. الله فرمایي ستن راواخله، د ستنې چې بیا کم سپم دی دا سپنسۍ موږ تر پرېږدو، دا په خپل حال کې که وش په خپل حال کې که تر دغه سپم تر دغه سروي د دې ستنې چې کمې دی وش وتلی سه نشي وتلی. الله فرمایي د کافر جنت لرتلل داسې محاله، داسې ناممکنه ده چې کله یو سړی نعوذ بالله پر کفر مړ سي. نو ما ورته چې ماښام پرېوځو، اشه ډېرې وار نه ده پېښه سوې چې ماخستن سړی پرېوځي، سهار راپورته کېږي، پوښتنه وکړي ویې ښورئ هغه مړ سوی، یا د زړه دوره ورباندې راغلي، یا هغه د خوشحالۍ زامن هغه چې بیا د چا په کور کې خوشحالي هغه پیرنګونه کوي، هغه هوایي پیرنګونه بیا ګولۍ په چا کې لګېدلي، پوښتنې به اورېدلي. یا اوس دا سړی یا دا زنانه مړه سوله، چې مړه سو نو دې ماخستن قل یا ایها الکافرون ویلی دی، نو اوس په دې ځای کې د الله رسول فرمایي دا له شرکه بری سو، نو ګویا پر ایمان سولو. نو پر ایمان چې سړی لره مرګ راسي بله ګټه چیرې ده چې دی یې غواړي وسوې. او د الله رسول فرمایي سړی قل یا ایها الکافرون یو وار ووایي، دا داسې دی لکه د قرآن څلورمه حصه چې ووایي، څلور واره قل یا ایها الکافرون ووایي، دا داسې دی لکه بسته قرآن چې سړی ووایي. د الله رسول فرمایي که سړی درې واره قل والله شریف ووایي، دا داسې دی لکه بسته قرآن چې سړی ووایي. څلور واره سړی قل یا ایها الکافرون ووایي، د دې داسې مثال دی. د الله رسول فرمایي لکه بسته قرآن چې سړی ووایي. او عجبه بله ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د سهار سنت نه دی، د سهار 2 رکعته سنت موږ ته یې کوو. عبدالله ابن عمر فرمایي ما پیغمبر علیه السلام نوټوي، ما نظر پسې وړی، ما پسې کتل چې پیغمبر علیه السلام په دغه 2 سنتو کې څه شوایي، په اول رکعت کې څه شوایي، په دویم کې څه شوایي. وایي ما پسې کتل. دا به نو چې سړی وایي تا څنګه پسې کتل؟ نو دا سړی قرار وایي، په سنت کې قرات په زوره نه ویل کېږي. یو څوک چې د چا و څنګ ته ولاړې او ډېره خاموشي بیا چې دی د لمونځ کې سړی نه به پوهېږي څه شوی، به پوهېږي. نو شاید عبدالله ابن عمر به دومره نږدې درېدی او بیا د پیغمبر علیه السلام دا قرت بیا اورېدی. ولیوه میاشت مسلسل زه په پیغمبر علیه السلام مبارک پسې راتلم. دلته کښېنئ، ورنه وخت راغلی بیا دلته کښېنئ. یوه میاشت مسلسل ما غوږ پر نیولی چې پیغمبر صاحب په دا 2 رکعتو کې څه شوی. په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون، په دویم رکعت کې پیغمبر علیه السلام مبارک قل والله شریف ویل. او زه الحمدلله که څه علما فرمایي تاسو سورتونه معلوموئ ما چې زه به کوم سورت وایم، بس چې درانې په مخه هغه سورت وایم. دلته عبدالله ابن عمر فرمایي وایي پیغمبر علیه السلام یوه میاشت ما لټوئ
ما مطلب دا شي ته ځان رسوي چې پیغمبر مبارک چې شوایي پیغمبر علیه السلام مبارک په اول رکعت کې د سحار د سنت قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې قل هو الله شریف چې دا غوي مشتبه وایو اکثر بیا وایو کله کله پرې شوله خو اکثر ولی طریقه د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم او عجب بل درته کوم عبدالله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنہ د سوره بقره د آخري رکوع را واخله یا آخري دو آیات را واخله هغه لله ما فی السماوات و ما فی الارض دې سورسته وای زه حیران یم چې یو مسلمان ماخستن پرې وځي او بیا دی دا د سوره بقره آخر نه وایي زه حیران یم چې دا څنګه مسلمان دی زه حیران یم و دې مسلمان ته عبدالله بن مسعود فرمایي ته ماخستن پرېوتې د سوره بقرې هغه آخرنۍ رکوع را واخله یا آخري دوه درې آیاتونه را واخله لله ما فی السماوات و ما فی الارض را واخله دا زه حیران یم چې دا څنګه مسلمان دی دی دا پرېږدي وایو بیا خامخا بیا وایي اسانه تورې مې در وشول ګران مې نه دي در ښولې دا یا خبرې به درته کوم نورې به نه درته کوم چې زور را نسي بوج را نسي خوا بده نه کوي د خدای څخه خوا بدوي د رسول خوا بدوي چې ولې د پلانې خبره وکړه ستا منابجګر صاحب شوی الله پاک ته داسې خپک لکه منابجګر شوی لکه ازما پلار چې خپک قبر دتللی خدای مې داسې خپک نور مې خدای خپک او نور مې خدای خپک دین به نه پرېږدو الله به نه پرېږدو خپل رسول به نه پرېږدو خپل صحابه به نه پرېږدو خپل امامان به نه پرېږدو خپل مسلک به نه پرېږدو ستا د دې مردارې خولې دپاره چې تا پلانۍ خبره وکړله چې دا نو کول پکار و دا نو پکار کوو بې لازمي بې کوو په ډاګه بې کوو خامخا بې کوو بلا خوف بې کوو بلا ډره بې کوو بلا امید به د انسانیت کوو چې پلانۍ ماته دا کوي یا هغه کوي نو لحاظه زه به دا کوم دا به نه کوم دا خو اوس زده سو دا به کوو انشاءالله